هغه ورځ مې زړه ډېر زیات خفه شو چې د امارت اسلامي مشران راغلي او د دغه ایران یو صدر وفات شوی او د هغه دپاره یې دعاګانې کولې. نو ما نه هلته طالبانو په مدرسه کې تپوس وکړو، وایي د کافر دپاره تعزیت څنګه دی؟ ما د کافر دپاره خو تعزیت نشته دی. وایي ولې نه؟ د امارت اسلامي مشران تللی دی او د یو کافر شیعه دپاره یې تعزیت کړی. د کافر څه غوږونه او ښکر خو نه بدل، همدقه ته کافر وایي چې صحابه نه مني، رسول الله مبارک پیغمبري نه مني، قرآن نه مني. علا کل حال دا جذبات نه دي، دا حقایق دي. صاحب کنن په ایران باندې حمله وشوه، زه په ایران باندې خوشحاله نه یم، خو موږ ته هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت را یادېږي چې ظالمانو د دغه یهودو دپاره خو تاسو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی و، او د دغه یهودو دپاره خو اوس هم اسماعیل حانیه تاسو پیژندو د حماس مشر دوی راوغوښتو په دغه ایران کې په بنده کمره کې نورې کمرې نه لګي او د ده کمره پې لګي او دی پکې شهید کېږي. دا ایرانیان، دا شیعاګان، دا روافظ هیڅ چرې د مسلمان ملګري نشي کېدی. منګه پې بار بار دوکه کېږو، بار بار دوکه کېږو. همدغه د یهودو خپل خلک دي. هغه د اسرائیل مشر بیان ورکړو کله چې دوی هغه حمله کړې وه، وایي دا دوی د پټاخۍ برابر موږ ته بارود نه دي راغورځولې. موږ بیا دا نه وایو، موږ وایو اسرائیل هغه د الله تبا کی کو هغه په بل کافر ولې نه وي. موږ بیا هم د ایران مرسته کوو ځکه چې کم از کم د اسلام نوم خو اخلي، کم از کم. نور دغه مکار خلک روافظ هیڅ چرې د سنیانو د اهل اسلام محافظ نشي کېدی، خامخا به موږ ته نقصان رسوي. خو حضراتو ما تاسو ته دا ووي چې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په دې میاشت کې شهید شوی. د اکابرو دا واقعات د دې دپاره بیانېږي چې د اسلام دپاره مسلمانانو څومره قربانیانې ورکړي، کو هغه غریب دی او کو مالدار دی، کو هغه وړوکی دی او کو غټ دی، کو بوډا دی، کو ځوان دی، کو زنانه ده، کو نارینه ده. د تمامو د اسلام دپاره قربانیانې ورکړي دي او د حق دپاره یې قرباني ورکړې ده، خو چرته یې باطل ته سر نه دي ټیټ کړی. ما تا ته دا پیغام راکوي چې نن هم دغه د عبدالله ابن سبا زامن ژوندي دي، کو دغه یهودیان دي، کو دا روافظ دي، خو کو چرې تا د حق نه اړي حق به ورته نه پرې. الله رب ذوالجلال دی اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته دا سمې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.